بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د مصنف رحمت الله علیه چې د الله تعالی د صفات مبارک دا فرمایلی چې ویلا هو ولا غیره، چې دا صفات د الله تعالی نه د الله تعالی عین دي او نه د الله تعالی غیر دي. په دې خبره باندې پرون اعتراض شو چې دا هو په ظاهر کې ښکاری ارتفاع د نقیضینو او حقیقت کې اجتماع د نقیضینو دا ځکه چې دا عینیت د لپاره عینیت ته منفي کو نو غیریت ولا ثابت کو چې غیریت ته منفي کو نو عینیت ولا ثابت کو دا خو اجتماع د نقیضینو راغله. نو جواب کې ورته ویل شو چې دا تاسو د عینیت او د غیریت هغه تفسیر نه پیژندل چې تاسو په پیژندل نو بیا به دا خبره برابر و. عینیت دې ته ویل کېږي چې دواړه د ذات په اعتبار سره یو متحد وي او غیریت دې ته ویل کېږي چې دواړو په منځ کې جداوالی ممکن وي. ډېر څه داسې دي چې هغه دواړو په منځ کې نه عینیت او نه غیریت لکه جز او کل دا د یو بل عین نه دي ځکه چې مفهوم یو نه دی او د یو بل غیر هم نه دي ځکه چې د یو بل جدا جدا نه موندل کېږي. دغه شان دي صفات د الله تعالی د ذات الله سره دا د الله تعالی عین نه دي ځکه چې مفهوم یو نه دی او غیر هم نه دي ځکه چې د دې په منځ کې جداوالی نشته دی. وای دا خبره چې دا نو دا صحیح نه ده. د مصنف د جواب چې ورکړی دی نو په دې کې نظر دی ځکه دوی اراده لري په دې سره چې جداوالی په دوانو طرفونو نه نو بیا د دې دا خبره د عالم او د صانع سره باتیږي ځکه چې عالم او صانع دا د یو بل نه جدا جدا دي. انفکاک ته ممکن دی سره د دینه چې د دوانو په منځ کې مغایرت چره نه ده موجود دی او دغه شان دی عارض د خپل محل سره د دې هم انفکاک چې دا ممکن دی سره د دینه دوانو په منځ کې چره دا غیریت پکې دی او کستا د دینه یو طرف مراد وي نو بیا جز او کل دغه شان دی ذات او صفات دا په دې سره خبره چې نه ماتيږي. اوس دا وی کنه چې بعض خلکو د اشاعره او د ذکر کردا د غیریت د تفسیر چره چې دوی د غیریت د تفسیر کې د څه توجیه پیش کړی دا چې د هغه د وجنه په معتزله او د اعتراضات باطلی کې پرې باندې نو هغه وی او دغه توجیه چې نن دا کمزوري ده دې کمزوروالی طرف ته پکې اشاره کړی ده. دوی کنه چې د غیریت نه مراد ده چې د یو څه عینیت او غیریت نو عینیت خو دې ته ویل کېږي چې مفهوم وي. دوی چې د غیریت مطلب دا دی چې د دوانو سيزونو کې د یو سیز د وجود داسې تصور کول په دوو سيزونو کې د یو سیز د وجود داسې تصور کول چې د بل سیز د عدم سره چې په دوو سيزونو کې د یو سیز د وجود تصور وکي د بل سیز د عدم تصور وکي اگر چې دا بالفرض وي اگر چې دا محال وي فرضي وي او محال وي لیکن په ذهن کې داګه دغه نه بغیر دا راځي لکه عالم او صانع دا یو من له چې جدا جدا دي ځکه دا عالم تصور چې کله موږ وکړو نو د صانع تصور زموږ ذهن ته نه راځي او کله صانع تصور موږ وکړو نو د عالم تصور زموږ ذهن ته نه راځي. وایګه مې باندې کله موږ د عالم تصور وکړو او د صانع تصور زموږ ذهن ته راتللې نو پکار دا چې بیا پرې دا خو بیا لکه بدیهی شو بغیر د نظر فکر نه په ذهن کې راځي نو بیا د صانع په وجود باندې دلایل ولي پیش کولای کیږي نو د صانع په دې وجود باندې د دلایل پیش کولای کیږي د دې وجه هم دا چې کله موږ د یو څه تصور کوو بل څه زموږ په ذهن کې نه راځي د عالم تصور موږ وکړو صانع زموږ په ذهن کې نه راځي اگر چې انفکاک د دوانو ممکن نه دی جداواله د یو بل ممکن نه دی عالم بغیر د صانع نه صانع بغیر د عالم نه دا نشي پیدا کېدی لیکن فرضاً لکه موږ دا خبره فرض کړې ده چې د یو تصور موږ وکړو نو د بل تصور چې دا فرض اوس به جز او د کل نه خلاف لکه اوس ګوره د جز تصور ته کوي نو جز خو دې ته چې د کل اجزا کنه او کل دې ته چې د اجزا نو ګوره دا د یو بل د اجزا جز د خپل کل سره د دې چې یو تصور کوي نه بل تصور به سره خامخا راځي د یو تصور کوي نه بل به سره خامخا راځي او په ثانیه او په عالم کې دا خبره دا نشته ده. نو بلې خبره باندې پوه شوي
لکه په دې خبره باندې پوه شوي دغه شان دی واحد من العشره او عشره لکه څنګه چې دا عشره دا د ایک نه بغیر نه موندل کېږي دغه شان دی واحد من العشره هم د عشره نه بغیر نه موندل کېږي ځکه کله واحد ته وې او عشره سره نه عشره دی نسبت ونه کې 90 دی نسبت وکې نه دا بیا واحد من التسعه شي واحد من العشره باندې شي کېده یعنی مطلب د اضافت نه د دې پکې هم د اضافت په وجه باندې په دې غیریت انده ثابتېږي په دې خبره باندې پوه شوي ور بیا مې د بعض خلکو د اشاعره او د اشاعره چې کوم د غیریت دا تفسیر ذکر کړی دی کنه چې دوانو په دیو بل انفکاک دې دا بدوي نو په دې کې وې د سي توجیه پېښ کړی دا چې هغه توجیه ته وکي نو د معتزله او د اعتراضات نه دا به دفع بشي او چې د غیریت نه مراد دا دی چې په دوو سيزونو کې د یو سیس د وجود تصور وکي د بل سیس د عدم سره مطلب دا چې د یو سیس تا ځین تراشي کنه د بل سیس تا ځین ته نه راځي لکه موږ وایو صانع او عالم دا د یو بل نه غیر دي ځکه صانع دا چې نه دا تر صانع تصور وکي نو عالم ستا په ځین کې نه راځي او عالم تصور وکي نو په ځین کې ستا نه راځي یعنی د یو سیس په تصور کول سره د بل سیس تصور ستا په ځین کې نه راځي وایي مې باندې او کدا وای د یو سیس تصور ستا په ځین کې ډایرکټ راتللې نو بیا خو لکه د صانع په وجود باندې دلایل پېښ کول نو پکار سره د دې چې دلایل خو په دې باندې شته په دې باندې پوه شوي او جزء او کل لکه اوس ګوره جزء او کل نو ته چې د جزء تصور کې نو دا کل بستا ځین ته په خپل باندې راځي یا دا کل تصور دی وکړو نو جزء بستا ځین ته په خپل باندې راځي ځکه جزء بغیر د کل نه مونږ لګيږي دې خبره باندې پوه شوي لکه په دې باندې پوه شوي دا رنګي دا واحد من العشر دا محمولات من غیر محمولات مثال دی چې لکه 10 بغیر د 1 نه مونږ لګيږي او دغه شان د 1 بغیر د 10 نه مونږ لګيږي لکه ته واحد من العشره یعنی د لسونه یو نو چې دا یو دی په کټ کو نو لس نه پاتې کیږي دغه شان دا وا عشره دی کټ کو نو واحد یو نه پاتې کیږي ځکه واحد من العشره بیا نه راځي بلکې واحد من التسعه راځي په دې خبره باندې پوه شوي یعنی دا وصف د اضافت دا به معتبر دی معتبر دا وای بیا جواب وای ولا يقال ودين ولا شيء المراد امكان تصور چې مراد هغه امکان تصور وجود چې د یو وجود تصور ممکن کېدل کل منهما ده هر یو د رضواننا ما عدم الاخر سره د بل د عدم نه چې یو وي او د بل نه وي ولو بالفرد اگر کدا موږ فرض و ان کان محالا اگر چې دا محال وي مطلب دا کنه یعنی تصور کې څه بنګدار اولو حقیقت کې دغه کېدل ناممکن دي ولا عالم قد يتصور موجودا او عالم دا کله کله متصور کې موجود ثم يطلب بالبرهان بیا طلب کولېږي چې په دلیل سره ثبوت تصانع یعنی دا عالم په ذریعہ چې عالم ته په تصور کې راولې نو ستا په ځای کې ډایرکټ وسره صانع نه راځي کستا په ځای کې د عالم د متصور کېدو سره ډایرکټ صانع راتللې نو بیا خو پکار دا چې په دې منځ دلایل هم نه پېښ کړل شي آیا دلیل پیډي نو ثم يطلب بالبرهان بیا طلب کولېږي چې په دلیل سره ثبوت تصانع بخلاف الجزء مع الكل بخلاف د جزء سره د کلنا فانه كما يمتنع ذلك لك څنګه ممتنع دي وجود العشره بدون الواحد چې دا ممتنع دي چې 10 موجود شي بغیر د یو نه يمتنع وجود الواحد دغه ممتنع دي وجود واحد من العشر عشرين بدون العشر بغير العشرين اذ لو وجد ذكر دا امندل شي لما كان واحد من العشره نبي باغه واحد من العشره منشي بلکې واحد من التسعه بشي وحاصل لاله ان وصف الاضافه معتبر جبري وصف د اضافه نه معتبر ده وامتناع الانفكاك حين ظاهر او دا يوم الجداواله د دې ممتنع کېدل چې جداواله د دې یو ممتنع ده دا ظاهره ده لکه پوښتنه به دی باندې لئن نقول سره منګه جواب ورکو چیرې دا توجیه چې کم کړی ده کنه چې لا یقال په دې سره چې کوم توجیه کړی ده چې د غیریت نه مطلب دا دی چې د یو څه د وجود تصور وکړي د بل څه د عدم سره نو دا خبره جنن دا غلطه ده ځکه کدا خبره منګه صحیح منو نو دوه خرابیان به لازم راشي یو دا خرابي به راشي چې دا خبره یقیني ده چې صفات د الله تعالی دا ازلی دي صفات الله تعالی سری ازلی معنا همیشه نه دی او همیشه به انفکاک ته ممکن نه نو کچته دا خبره صحیح شي
کچره دا خبر صحیح راشي لکه کدا غیریت دا تفسیر ته صحیح اومنه نو بیا بلکه دا الله تعالی د صفاتو بلا دا یو بل انفکاک براشي لکه علم دا الله تعالی یو صفت ده دغه شان دي کلام دا الله تعالی یو صفت ده او صفات دا الله تعالی دا ازلی دي نو کته چیر د یو تصور کومه د بل تصور با هم زما ذهن ته راځي نو کته علم تصور کوي نو کلام ستاسو ذهن ته نه راځي پوهیږئ به باندې نو د الله تعالی په دې صفاتو کې با تغایر به پکې راشي انفکاک به پکې راشي او الله چې دا خبره غلطه ده دویم دا چې دا د دې دغه د دې توجیه تقاضا ده چې عرض او محل دی په مینس کې تغایر نشته لري ولی نشته لري ځکه کنه چې دغه تفسیر دا وکړه کنه چې د یو د تصور سره بل تصور ته بدل کې راځي کنه نو د عرض تصور ته وکړو نو استاد ذهن ته د کل تصور راځي د محل تصور راځي د جز تصور ته وکړو نو استاد ذهن ته د کل تصور راځي حال دا دی چې عرض او محل دا د یو بل په منځ دا د یو بل جدا جدا دي د یو بل سری جدا جدا دي الهغه پوه شو به معنی بلې خبره باندې پوه شوي او دی وایي کچته دا وصف اضافت لګوي چې دا اضافت بګه معتبر کړل شوی دی نو کته بګه اضافت معتبر ومني نو بیا بلکه ابوین لکه د اب ست ویلېږي اب دې ته ویلېږي چې داغه زوی یعنی د اب تصور چې تکه نو اب بتا چاته چې چا لپاره بچي ایمن بتا چاته چې چا لپاره پلاري اخ بتا چاته چې چا لپاره روري وایي مې معنی نو دلته کې د یو نسبت چې تکه یعنی تاسو ته اب راغې نو ستاسو کو سره ډایرکټ دا خبره هم راغله چې دا بزوي او چې ایمن راغې ستاسو ځین کې ایمن راغې نو دې سره ډایرکټ دا خبره راغله چې دا په پلان وایي مې معنی مور به یې پلان وایي نو د یو څه په تصور سره د بل څه تصور سره ځین دراغې او حال دره چې دا اب او ایمن دی بل نه غیر دي او دا شان دي یو اخ دبل اخ نه چرنده بدل له علت د معلول سره دا بدل له حاله چې دا علت ذهن کې راولې نو معلول سره بدل کې برابر راځي یا د قیام بدل کې راولې نو سره بدل کې سره قود خامخا راځي نو دا توجیه غلطه ده ځکه توجیه غلطه ده وکدا ته صحیح ومني نو بیا پکې دا خرابیان راځي یو دا چې صفات الله تعالی دا بیا ازلی تشي او د انفکاک به جداواله به ممکن نشي او عرض او محل به یو شي او دغه شان دي کم چې په اضافت سره ثابت دي لکه په تضاعف سره ثابت دي لکه مور او پلار د بچي په نسبت سره یا بچي د پلار په نسبت سره علت د معلول په نسبت سره او دغه شان د غیریت نه دا به د یو بل عین بشي او حال دا چې دا یو بل عین نه بلکې سری غیر لأن نقول سره دغه خبره کوي چې دا مذکوره توجیه چې کوم وکړه شو نو دا غلطه ده ځکه کدا صحیح منو نو بیا به سره دي بیا به دا خرابیان نمبر خرابی ده چې قد صرحو بشک پتاخي سره تصریح کړی د مشایخو بعدم المغایر د بین صفات چې د صفاتو په منځ کې تغایر نشته لري چې د صفاتو په منځ کې تغایر ځکه تغایر څه ته وایي چې انفکاک د هغې د یو بل نه صحیح وي جداواله د هغې د یو بل نه صحیح وي بناء د وجه د بنا لري خبرنا على انها لا يتصور عدمها چې نه متصور کیږي عدم دري ولی لکونها ازلیه ځکه صفات د الله تعالی د ازلی ومع القطع سره د یقین لري خبرنا بانه يتصور وجود البعض چې متصور کیږي وجود د بعضو کل علم مثلا لکه د الله تعالی صفت علم ده ثم يطلب اثبات البعض الاخر بیا طلب کولېږي ثابت ول بعض اخر فعلم نو معلومه شو انهم لم يريدوا بهذا المعنى چې دې مشایخ د دې غیریت دغه معنی نه اراده کړي ما انه لا يستقيم سره د دې چې دا معنی نه برابرېږي فی العرض مع المحل د عرض سره د محل هندو مخکې خبر وکړه چې لکه ته د یو څه تصور وکې نو د بل څه تصور بس تا ځین تراځي لکه د عرض تصور تا وکړو نو عرض بغیر د محل نه راځي یا جز بغیر د کل نستا بدې کې نه راځي کل بغیر د جز نستا بدې کې نه راځي نو چې نه راځي په کاده چې دې مومن کې غیریت نه وي حال لري چې بده خبره باندې اجماع او دا خبره یقیني ده چې د محل او د عرض په منځ کې او د جز او د کل په منځ کې مغایر شته لکه پوښوي بل وی ولا اعتبر او کچته اعتبار وکړل شي ولا اعتبر او کچته اعتبار وکړل شي وصف الاضافه د وصف د اضافت لازم عدم المغايره نو لازم بشي عدم مغايرت
بین کل متضاعفین ومن د دوه متضاعف سيزونو کې متضاعف څه ته ویل کېږي متضاعف دې ته ویل کېږي چې د یو سیز نسبت بل سیز ته کول کېږي چې د یو سیز نسبت بل ته نه کړو نه په سمجھ کې نه راځي کل اب لکه اب دې دا تضاعف پدې کې لکه پلار چاته وای من له ابن د چا چې ابن او ابن چاته وای من له ابون د چا چې پلار وي د چا چې مور وي والاخوين ورونه وکل عله والمعلول او علته ومعلول بل بین الغیرین بلکې د دوه غیر سيزونو په منځ کې هم لکه قیام او قود یو بل غیر دي لان الغیریه من الاسماء الاضافيه ځکه چې دا غیریت دا اسماء اضافیه نه د دې نسبت بل دقیقي ولا قائل بذلك او د دې قائل څوک هم نشته لکه پوه شو به باندې ها وګوره دا خبره وشوله پوره دا قبل پسوه ما یو خبره دا وشوله نن سبق کې چې د بعض خلکو د اشاعره او د کم دوی چې کومه توجیه ذکر کړی دا نو د دې غیریت تفسیر په دې طریقې سره کړی دی چې د اشاعره او هغه د معتزله او هغه اعتراضات په بدلی ختميږي خدا توجیه دا چې چا کړی دا کمزوري ده توجیه دا ده و چې د غیریت نه مراد ده چې په دوه سيزونو کې د یو څه تصور د څه وګي د یو څه تصور وګي د بل څه د عدم سره اگر چې په حقیقت کې د دوانو د یو بل انفکاک چرنده ناروای او بالفرض د یو څه تصور تا وکړو نو د بل څه تصور ته ناراضي واښو مې باندې او د دې لپاره مثال کړل لکه عالم او صانع نو عالم او صانع د یو بل غیر دي ځکه د عالم تصور ته وګي نو صانع تصور ته ناراضي د صانع استاد ته راغی نو صانع په متصور کېدو سره عالم استاد ته ناراضي وای کدا عالم په متصور کېدو سره صانع استاد ته راتللې نو بیا خو د صانع په وجود باندې دلایل پیش کول چې نندانو پکار حال لري چې صانع په وجود باندې دلایل پیش کیږي دې خبره باندې پوه شوي دا او جز او کل دا د یو بل نه وي دا غیر نه دي ولې د یو بل نه غیر نه دي ځکه چې د جز نسبت تکې د جز تصور تکې نو کل به سره په ځین کې خامخا راولي یا دغه شان دي واحد من العشره د واحد ته د عشري ته په ځین کې تصور وکي نو د واحد به سره په کې راولي یا دغه شان د واحد ته دغه وکي نو د عشره چې دا پورته په ځین کې راولي یعنی وصف د اضافت دا به معتبر ده نو دا توجیه چې دا کمزوري ده دا توجیه کته صحیح ومني نو بیا به د الله تعالی د صفات چې په دا خبره یقیني ده چې دا ازلی دي د دې دا یو بل نه انفکاک نه کیږي نو دا به یو بل نه غیر به ثابت شي یو بل نه بس شي غیر به ثابت شي او بل دا چې عرض او محل سره د دینه چې د عرض او د محل په منځ کې دا یو بل نه غیر دي د دوی په منځ کې به غیریت ثابت نشي او دا کم چې په تضاعف سره ثابت دي د اب او د ابن په منځ کې به تغایر ثابت نشي ځکه چې د یو تصور ته کینو بل د خامخا راځي او دا شان د غیر سيزونو په منځ کې به هم غیریت په ثابت نشي ځکه غیریت خو دی ته چې په د دې یو بل ته نسبت شوی نو چې د یو تصور ته کینو بل بس ځین د خامخا راځي پوه شو مې باندې واړو